د بيزي غوخه او بیا کجوري وخوړي نو بیا نبی عليه السلام فرمایل د دې به هم تپوس کیږي یو حدیث کې راځي چې یو سړی یخي وبوس کی سخت ګرمای کی دا هم د الله لوی نعمت ته د دې به هم تپوس کیږي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بیا بخا مخا تاسو نه تپوس شي ودغه ورځ په بار د نعمتونو کې بسم الله الرحمن الرحیم سورہ عصر یوصل دریم دے ترتیب کی او دیال لسم دے نزول کی والعصر ان الانسان لفی خسر والعصر شاہد دا زمانہ تاریخ دا انسان ان الانسان لفی خسر یقینا انسان پورا تاوانی دے دنیا ته الله پاک صاف را لګلې وي بڑبن او چې کله مړ شي د دنیا نه ګندا او رزیل روانه نو پاک راغلې وي او ګندا روانه نو خطاوانی شوي ګنا والعصر یا دینا زمانہ مراد ده یا د مازیګر وخت ډیر قیمتي وخت دی دکاندار خپل تجارت نه پریدي د ګډ یو د تاوان وخت نو ډیر قیمتي وخت کداغه وخت څوک موز پریدي نو دای هلاکت ته والعصر ان الانسان لفی خسر انسان پتاوان کې دی ځکه چې انسان سره کوم سرمایه ده د ژوند دا ډیر لوی سرمایه ده پشان د برف او دا روانه دی ویل کیږي نو انسان ته خپل د وخت قدرونه کو وخت نه روان دی یو سړی بوډا دی او دیش پیته کاله کې ریټایر شو اوس دې کله نسی قلاري کله نسای قلاري کله ماشومان قلاري په 24 غنټو کې یو غنټه مونږونه دي 15 وخت نیمه غنټه یا 30 منټ یا یو غنټه واچو اته غنټه خوب کانو 9 غنټه شوي نو دا پاتې یو لس دولس دیالس غنټه دي کې انسان څه کوي نو چې دا بوډا سړی خپل وخت سیګریټ کې نسوارو کې تاش کې جواری کې فضول وخت ضایع کوي ټي وي ګوري اخبار ګوري او خپل د وخت نه فائدہ نه اخلي نو خپل آخرت برباد کړ والعصر ان الانسان لفی خسر شاهد دا تاریخ د انسان زمانہ یقینا انسان په تاوان کې دی خسران کې دی الا مگر هغه څوک تاوان کې نه دی الذين آمنوا هغسوک چې ایمان راوړو کلک وای منلا د الله آمنو وای من کتاب د الله قران د الله وعملوا الصالحات عمل کوي موافق د شری عمل کوي په طریقې د پیغمبر علی السلام وتواصوا بالحق او بیان کوي د الله د کتاب وتواصوا بالصبر او چې کله ورته تکلیف را ورسي نو بیان کوي د صبر وتواصوا بالحق یو بل دا نصیحت کی وصیت کی د حق ورولو وتواصوا بالصبر او یو بل دا نصیحت کی وصیت کی د کلکوالی په دین باندې